ځکه موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو چې الله زما د امت د ټولو نه بدترین انسان ما ته وښایه. نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې په پلانۍ لاره کې کښېنه، کم سړی چې په تا باندې تیر شو دغه سړی به ستا د امت د ټولو نه بدترین انسان وي. موسی علیه السلام لاړو او په یوه لاره کې کښېناستو، ګوري چې یو سړی دی خپل ماشوم زوی ورسره دی، په اوږو باندې کښېنولی دی، تیر شو پې. موسی علیه السلام پوه شو چې دا سړی زما د امت د ټولو نه بدترین انسان دی. په دغه ټیم باندې موسی علیه السلام د الله نه تپوس وکړو چې یا الله زما د امت د ټولو نه بدترین انسان خو ما وکتلو، خو اوس راته هغه کس وښیه چې زما د امت د ټولو نه بهترین انسان دی. نو الله رب العزت ورته وفرمایل چې موسی لاړ شو په دې پلانۍ لاره کې کښېنه، ماښام چې کوم سړی په تا باندې تیر شو دغه سړی به ستا د امت د ټولو نه بهترین انسان وي. ماښام موسی علیه السلام ناست دی، ګوري چې کم سړی الله رب العزت دته ښودلی او چې دا ستا د امت د ټولو نه بدترین انسان دی، همغه سړي سره خپل زوی دی او په موسی علیه السلام تیر شو. موسی علیه السلام ډېر حیران شو او ځان سره وایي چې سحر زما د امت د ټولو نه بدترین او ماښام زما د امت د ټولو نه بهترین، یا الله دا څنګه؟ الله رب العزت ورته فرمایي چې موسی غوږ شه، کم سړی چې سحر ستا د امت د ټولو نه بدترین و ماښام هغه څنګه بهترین شو؟ الله رب العزت ورته فرمایي چې کله سحر دا سړی لاړو نو دی په یو ځنګل باندې ورننوتو، خپل ماشوم زوی ورسره دی. کله چې دی ځنګل ته دننه شو دا ماشوم زوی ورته وایي چې ابا جان د دې ځنګل نه غټ څه شته؟ نو دا پلار یې ورته فرمایي چې او بچې د دې ځنګل نه غټ چې دی غرونه دي. بیا ورته دا ماشوم بچې وایي چې ابا جان د دې غرونو نه هم غټ څه وي؟ بیا ورته دا پلار وایي چې بچې او د دې غرونو نه غټ چې دی د اسمانونه دي. بیا ورته دا پلار ماشوم چې دی دا ورته وایي چې ابا جان د دې اسمانونو نه هم غټ څه شته؟ نو دا پلار یې ورته ډېر په ندامت ډېر په خفګان سره دا خبره کوي چې او بچې د دې اسمانونو نه زیات او غټ چې دی هغه ستا د پلار ګناهونه دي. ډېر په ندامت ډېر په ملامتیا سره پلار ورته دا خبره وکړه. بیا دا ماشوم دې تپوس کوي چې ابا جان ستا د دې ګناهونو نه به هم زیات غټ څه وي؟ دا پلار یې ورته وایي چې او زما د دې ګناهونو نه د دې اسمانونو د دې غرونو نه او د دې ځنګلونو نه غټ چې دی هغه د الله رب العزت رحمت دی. الله رب العزت ورته فرمایي چې اے موسی ستا د دې امتي زما د دې بنده دا ندامت او دا خبرې او په دې خپلو ګناهونو باندې دا پیمانتیا دا زما دومره خوښه شوه چې سحر ستا د امت بدترینو ماښام مې ستا د امت بهترین انسان وګرځولو، او کله چې د ما ته توبه وویسته د په دې خپلو ګناهونو باندې پیمانتیا ملامتیا اختیار کړه، ما د ټول ګناهونه وبخل او دته مې مغفرت نصیب کو او ستا د امت د ټولو نه بهترین انسان ما دی وګرځولو. ګوره په دې واقعه کې مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو ته سبق دا دی چې مونږ او تاسو د مرګ نه مخکې د هغې دنیا د هغه ځای تیاری وکړو. الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. د ټولو نه عقلمند او زیات هوښیار انسان کم یو دی؟ د ټولو نه هوښیار عقلمند انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې تیاری وکړي. د مرګ نه مخکې د خپل تیاری وکړي، د خپل هر څه برابر کړي، خپل اعمال خپل اخلاق دا ټول هر څه برابر کړي. نو د ټولو نه هوښیار انسان هغه دی چې د مرګ نه مخکې دی تیاری وکړي. نو ګوره یو متل دی وایي جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. تر کومې پورې چې مونږ او تاسو ژوندي یو دا مونږ او تاسو سره یو چانس دی. مونږ او تاسو ته پکار دي چې د الله رب العزت نه